अस्सलाम वालेकुम मलगोरो ढेर मरगरी माला मैसेज कोي چې د پاکستان او انډیا میچ فکس وږي آیا دا فکس وکنه په دې ویډیو کې د سره مکمل معلومات شریکوم خو بل کده دا میچ چې پاکستان بلونو پاکستان له یو ډیره غټه فائدہ ورکړه فائدہ سره پاغه باندې هم خبره کو خو یو طرف لګتا سګرنو انډیا په ډیر غټ مارجن باندې دا میچ وګټل دا یو په پاکستان باندې یو ریکارډ جوړ کو یو تاریخي په جوړ کو په پاکستان باندې چې په دومره ډیر رنزونو باندې پاکستان نه میچ ګټلې دي اوس پراسو چې پاکستان ته د میچ بایللو نه څه فائدہ ملو شو میچ بایلو خو فائدہ ولا څه ملو شو که تاسو کتلی پاکستان کرکټ ټیم مورال چې کوم دی پاسمان غازیده چونکه بادران چې کوم ایله هم بیټسمن نو د سړی زوی ښکارې دونه چونکه وکټ په لمه ملاوي د ایزی ټیم سره میچ راتلو ارلی وکټس په لمه ملاوي چونکه د مونږ بادران چې کوم دی کې نو ډاوټ چې هغه ورلد کلاس بادران دي حارث رؤوف شاهین افریدي او ورسره نسیم شاه آوټسټینډینګ بالینګ کړی د انډیا خلاف خو دین علاوه دای چې کوم دی به د وکټ اٹیک کول دی بس وکټ پسې ورتله کبیرات کولی ولا ولر د ویرات کولی پسې وکټ لور ذکر روهت شرما ولر دی نو ارزه کې بال بیا ټرن خورینه پټرن باندې ګور دی وانه خوړه بل دی چې دی مورال ډیر زیات بولند دی اوس خطر راغه اوس په دی صحیح مهنت شروع کی اوس راتلون کې میچ د پاره آبادی تیاری تاسو ګورئ راتلون کې میچ کې بدی آوټسټینډینګ پرفارمنس ورکړي او فائنل به ان شاء الله انډیا سره راځي انډیا سره میچ پاتې دی اوس کوم مرګري وای پوینټ ټیبل باندې هم خبره کوي یار ساتي چې پوینټ ټیبل در سره ویډیو کې شریکوم خو ډیر مرګري وای چې دا میچ فکس دا میچ فکس نو جی میچ په ولې فکس کیږي چې کوم میچ پاکستان بایلو نو بس مرګري وای دا فکس نه جی فکس نو او میچ په فکس کیږي ولې دا سه هیڅ قسم څه معلومات نه دراغلي د پاکستان ټیم اوورال پرفارمنس خرابو قسمت هم خرابو او پرفارمنس د قسمت نم زیات خرابو تاسو دا غي فیلډینګ و میچ کې کتلی دا غي بالینګ و میچ کې کتلی بیټینګ تاسو هم کتو په 128 باندې ټول ټیم اوټ جی نو فکس میکس نو د انډیا ټیم په مضبوط راغلی وای مکمل تیاری کړي او د پاکستان ټیم د غزوړ میچ په حساب باندې نو هغه رنګ 152 باندې میچ مطلب په 152 باندې په اوپننګ پارټنرشپ باندې پاکستان میچ ګټلو نو هر ټیم دا رنګ بیټینګ نه کی کرکټ چې کم دی بای چانس گیم هم دی بای لک گیم هم دی او هر ورځ هغه رنګ پرفارمنس نه کیږي څنګه چې انسان توقعات ساتي د پاکستان کرکټ ټیم توقعات سے بل چې واغه طرف نه انډیا ډیر مضبوط تیاری سره راغله او ډیر خپل میچ وګټلو خو د پاکستان کرکټ ټیم چې کم پور پرفارمنس هغه هم یو مین ریزن دی جی سکور کارت لو ګورئ جی په سکور کارت خبره کو انډیا سریلانکا پاکستان بنگلاديش دوه میچونه کړی دواړه بایللي په ټاپ باندې انډیا دی چې په دې میچ سره د رن ریټ تاسو ګورئ +4 شو جی سریلانکا یو میچ کړی هغه غټلې دی پاکستان دوه کړی یو غټلې یو بایللې دی سریلانکا دوه میچ پاتې دی انډیا سره پاتې دی یو پاکستان سره پاتې دی پاکستان به سریلانکا نه دغه میچ غټي اله فائنل ل چانس جوړیږي او بیا انډیا سره چې کوم د سریلانکا میچ پاتې نو هغه به هم انډیا د سریلانکا نه غټي نو اله به انډیا هم کوالیفای کیږي او سریلانکا به د ایشیا کپ نه بار کیږي د سریلانکا دوه میچ پاتې دي دا دواړه میچ په سریلانکا یو انډیا سره دی یو پاکستان سره دی نو پاکستان به هم کوشش کوي چې انډیا نه میچ وګټي انډیا به هم پاکستان به هم کوشش کوي چې سریلانکا نه میچ وګټي او انډیا به هم کوشش کوي چې سریلانکا نه میچ وګټي نو کچري انډیا سریلانکا نه وګټلو پاکستان سریلانکا نه وګټلو نو بیا به انډیا او پاکستان فائنل لا کوالیفای شي بیا یو میچ د انډیا او د بنگلاديش هم پاتې راکا بنگلاديش وګټلو کې انډیا وګټلو نو څه فائدہ پینه پروزي خو دغه سریلانکا مین فیکٹر چې د لکم رکاوټ د پاکستان او انډیا فائنل کې سریلانکا دی نو راتلونکي چې کوم د انډیا او سریلانکا نن میچ دی نو به انډیا لا پکار دی چې د سریلانکا نه وګټي او بل بیا د پاکستان او سریلانکا چې کوم میچ دی نو هم پاکستان ته پکار دی چې سریلانکا نه وګټي نو ال بر انډیا او د پاکستان فائنل راځي جی د اپډیټس او فائنل چې راشي نو کې بتا سو د پاکستان ټیم وګوره دی وای ان شاء الله یو خطه یاري سره راځي زمون کلاډیان چې کوم دی آوټسټینډینګ کلاډیان دی بابر اعظم فخر دمان امام الحق په ټاپ 10 کې دی چې دا بیټینګ کې ټاپ 10 کې دی امام الحق فخر دمان بابر اعظم خو په نمبر 1 دی بل شاهین افریدي هم آوټسټینډینګ بالر دی حارث رؤوف نسیم شاه ورلد کلاس پلیران دی جی هو کله ورځ خراب راځي جنو څومره هم ملګری ویډیو ګوري نو کې لړیانو پسې بد رد مو وای دا زمونږ سټاران دی جی کله پرفارم کوي کله بنه کوي کرکټ بای چانس بای لک کېم دی نو په دې باندې به مونږ دایلا سپکه نو وایو جی او ان شاء الله راتلونکي ټایم کې بده نه هم پرفارمنس کوي انډیا له شکست ورکوي فائنل کې ډیر زیات مننه جی والسلام